د صوبې نر چیرمن ځوان چیرمن سکندر حیات خان شیرپاو او هغه سره راغلي ملګري ولی الرحمن زمونږ د نوخار ضلعې چیرمن عنایت بھائی زمونږ د مردان ضلعې چیرمن عبدالسلام خان او داسې نور زمونږ سینئر وایس چیرمن راته مخامخ ناست دی د نوخار او زما عزیزانو کشرانو مشرانو په جمع السلام علیکم. رونو سمیلا چې کومه ده د دې خپل یو ځانګړی حیثیت دی. سمیلا شروع مونږ د صوابای د سمیلا نه کیږي او قومي وطن پارټۍ د خپل شمولیت او آغاز چې کوم دی هغه نن د سمیلا کلي نه شروع کو. انشاءالله تعالی زما ملګري پکې ناست دي، زما د 50 سال کې صدر هم ناست دی او زما نور ملګري هم د پارټۍ ناست دي. زه دوی ته وایم چې د نن نه پس به هر یو ماله د شمولیت یو پروګرام راکوي انشاءالله او دا قافله به په مخ کې بیایو او انشاءالله تعالی موږ به ښیو چې د ثوابای پښتانه چې کوم دي هغه داسې نه دي چې هغه د چا احسانونه یې رایي. زیات وخت نالم خو آفتاب خان چې کله آفتاب خان زمونږ ملي مشر چې کله د دې صوبې وزیر اعلی و نو هغه د ثوابای خپل دویم کور ګرځولی و او عملي ثبتونه د هغې دا و چې دا سوی ګیس هغه د هغې په کوششونو راغلی و. دا ګدونه مازه انډسټریل سټیټ چې کوم دی د هغې په کوششونو جوړ شوی و. دا باچا خان اسپتال چې اوس ورته وایي دا د دې افتتاح او د دې هغه کارونه د آفتاب خان کړي وو. ورسره داسې که زه په دې سکیمونو راځم نو په هغې به ډېر وخت لګي، اوس دومره وخت نشته. چې کله موقع راغلې ده نو قومي وطن پارټۍ صوابای لا یو خصوصي اهمیت ورکړی دی. کله چې په لومبي ځل په 2013 غالبا که 18 کې منګه سکندر خان چې کوم دی د تحریک انصاف حکومت سره یو شپږ میاشتې په کولیشن کې پاتې شوي اتحادیانې پاتې شوي چې پرویز خټک کله د دې صوبې وزیر اعلی و. هغه وخت کې سکندر خان زمونږ چې کوم دی زمونږ صوبایي چیرمن دی د اریګیشن منسټر او صوابای له په تحفه کې پیهور های لیول کنال ورکړی دی چې هغې باندې تقریبا 10 ارب او 50 کروڑ دی که 25 کروڑ روپۍ د هغې اسټیمیټ و. په هغې میټینګونو کې زه ومومه او هغې وخت کې کریم خان چې کوم دی هغه زمونږ MP و او دا پراجیکټ یې صوابای له راوړی و. په هغې کې لکونه ځمکه د زمیندارو دپاره او د اوبو یو دغه وه چې زمونږ دا ټوله علاقه 60% ځمکه زمونږ بې اوبو وه. هغې دپاره صوابای دپاره دی یو دا سیسټم راوړی دی. زه چیلنج ورکوم د دې سټیج نه یې ورکوم چې 3 ځله دی حکومت وکړو دی ته مونږ ته داسې یو سکیم وښیي چې هغه یې دې صوبه کې چته کړی نو زه به وایم چې بیا سیاست د دی کار دی، دا زمونږ کار نه دی. وروره سیاست یو سړی چې په یو کار پوهېږي نو هغه به کار کوي، چې یو سړی پې نه پوهېږي نو به تاسو له څه کار وکړي. دا درېیم ځل دی د PTI خفه کېږئ مه دې کې به بعضې ملګري د PTI ملګري هم ناست دي. خفه کېږئ مه، خو خپله خبره چې کومه ده نو دا به په جار کوو او دا به تاسو مخې ته کېنو. خبره دا ده چې اسپتالونه خو ستاسو نه لاړل، هغه پرایویټ شو. اسپتالونو باندې دوره پیسې ولګېدې که هغه یو شی نو هغه MTI که هغه خو لاړل پرایویټ شو. او د بدقسمتۍ خبره دا ده چې د ایجوکیشن منسټر هم دې حلقې او دې صوابای سره تعلق ساتي. نن هغه سکولونه پرایویټ کوي او ورکوي خپلو ملګرو له. وروڼه دې پرایمري سکول له میډل سکول له کالج له دې له صوابیوالو خپله ځمکه ورکړې ده او صوابیوالو وله فري ځمکه ورکړې ده او سکولونه پې جوړ شوي دي. موږ د پرایویټ سکولونه نه منو. اسد کیسره پرایویټ سکولونو مالک خو ته یې چله واغه که نه. اوس زما د بچو حیثیت څنګه اخلې؟ او زه مرتضی ته وایم چې ته به بیا دې مخلوق له نه راځې، ته نن د هغې نه دالې او وایي چې 1000 روپۍ به د ماشوم په سر حکومت ورکوي.
نو 100 روپۍ نه دا کم فیسونه دي په دې فیسونو پرایویټ سکولونو به دا ماشومان څه کوي زمونږ دا پښتانه چې د دهشتګردۍ شکار هم ده او په دې کې تاسو پکې نه کارخانه ولګوله نه مو څه وکړه او زمونږ نه اوس هغه سکولونه هم پرایویټ وي مرګرو ویښ شئ کوم دقسې ودی نو تاسو نه به دا یو شی ځي پاتې نه پړه مې ډېر څه دي خو په بله موقع به یې وایم ځکه چې وخت ډېر لنډ تنګ دی او سکندر خان به خپلې خبرې کوي خو د سکولونو معامله کې دې کې به 10,000 استادان وباسي سالم چپړاسیان که پرایمري کې دی او که په میډل کې دا ټول به زه د دروغو خبرې نه کوم دا به درته په ریکارډ ښیم او زما صوبایي چیرمین ناست دی موږ په صوابای کې دلته کې د دې آل پارټیز کانفرنس کړی دی موږ یې مزاحمت کړی دی خو دا مسله یوازې د صوابای نه ده د صوابای پکې 15 کالجونه دي او نور سکولونه دي دې وخت اوس به هغه د څه خو دا د ټولې صوبې مسله ده زه خپل صوبایي چیرمین ته وایم چې د صوبې په لیول باندې د یوې پیسې راوغواړي او وایي چې د تعلیم نه چکارای نه منو سکولونه پرایویټ کولو ته بالکل نه پرېږدو او که یي نو د دې اسمبلی مخې ته به هم احتجاج کوو او د دغه خبره هغه ته به هم احتجاج کوو ورونو یو طرف ته زمونږ نه زمونږ معدنیات علي راویښ شئ پاتې به شئ بجلي زمونږ ده او اختیار وفاق سره دی موږ یې په 102 روپۍ یونټ جوړوو هغه واپس په 500 او په 80 روپۍ الو باچا صاحب ناست دی وړوکې خونه کې کارخانه یې لګولې 77 لاک روپۍ بل پې ورکوي که چېرې موږ راویښ شو او دغه پرانګې آزاد کشمیر پرانګې خلکو موږ یو اتفاق وکړو یو اتحاد مو وکړو نو هغه یو کال سټرګل وکړو او بجلي ورته د عام ولس دپاره په 3 روپۍ یونټ شوه او د کارخانو والو دپاره په 10 روپۍ یونټ شوه چې کشمیر یې ګټلی شي نو ولې دا تاسو پښتانه څه چل ستاسو د پلار نیکو خو یو ډېر لوی دغه و د صوابای خلکو تاسو د خپل پلار نیکه په لاره وچلیږئ دلته خو چې کله راغلی دی او تاریخ د صوابای نه شروع شوی دی هغه په ټوله صوبه کې خوره شوی دی ولې تاسو نن په خپل حق او په خپل دغه نه دغه کېږئ په کار دا ده چې په بعضې مسلو کې موږ د پارټۍ نه بالاتر شو په دې کې که نیشنل پارټي ده او که جماعتي ده او که JUI ده او که مسلم لیگ دی او که نورې زه ایون وایم تحریک انصاف والا ته چې د صوبې په وسایلو موږ تاسو سره یو ځای خو تاسو د دې دپاره راوچت شئ او د دې دپاره غږ وکئ ګرانه بجلي هېڅ نه منو موږ د صوابای نه اواز اوچت کړی دی چې زموږ بجلي د اوبو بجلي نه منو د تیلو بجلي ورکوه که نه دلته خو ټوله د اوبو نه بجلي جوړېږي تیلو بجلي خو په پنجاب کې جوړېږي نو هلته خو لکه خبره ده ایر امبولینس شروع شوي دي او ترقي شروع شوي دي او لیپټاپ دی او نورې خبرې دي او مونږ له دلته یو سړی راله په سر مسلط کړی دی چې هغه وایي بس ماله راړی ټول پښتانه دې په توپه ولګي نو زه زیات وخت ستاسو نه علم خو ملګرو راویښېدل به غواړي